بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د اخلاص ویلفیر ارګنایزیشن خادم الیاس سره د کیسه سره د دیولای کلی ملکانه نه نیغ په نیغ ملګرو د قاری صاحب د کور نه قاری صاحب کوم چې په خپل هم بسترګو باندې معذور دی بینایی بسترګو کې نشته کور ولې هم داسې د دوه خويندو سره هم په کور کې داسې دي چې دا هغوی هم د سترګو نظر نشته کور ولې هم حفظ قرآن ده. قاری صاحب بدلته په جماعت کې امامتي کوله خو چې یو کال شو چې هغه امامتي هم ګډه وډه شوې ده او اوس ځان له د امامتۍ په کوشش کې دی ځان له خپله منډه ترله ووي خو وایي چې لا داسې څه موقع یې نه ده خوړلې او زمونږ یو ډونر دی د اخلاص ویلفیر ارګنایزیشن زمونږ یو خوږ ډونر دی زمونږ یو خوږ رور دی بختیار صاحب د کنیډا نه چې هغه د دې قاري صاحب دپاره 10,000 روپۍ رالیږلي وي. ایریا زمونږ سره ډېره زیاته ده او د دې ځای ویزټ زمونږ نه راغلی نو اوس زمونږ د دې علاقې ویزټ راغلی دی موږ راغلی یو قاري صاحب هم د بختیار صاحب هغه 10,000 روپۍ راوړي کم چې د کنیډا نه رالیږلي وي د نن نه 2 میاشتې مخکې هغه به قاري صاحب ته حواله کوو او چا چې دا پیسې رالیږلي قاري صاحب نه به تپوس کوو چې هغې خلکو په باره کې د دوی څه وینا ده. قاري صاحب دا زمونږ یو ورور دی بختیار صاحب د کنیډا نه تاسو به د 10,000 روپۍ رالیږلي هغه خلکو ته هم څه وینا ده چا پیسې رالیږلي. بس دا اول خو زه د دې خلکو ډېره زیاته شکریه ادا کوم داسې الفاظ ما سره نشته چې یاره زه د هغو او بس دا زه به دا وایم چې د دې بدله چې دا هغه ورکولو والا ذات چې دی هغه بل څوک وي خو ما سره چې کومو خلکو کومه مرسته کړې وه د دې نه مخکې د دوی د خوشحالېدو د دوی د تسلۍ دپاره بله یو خبره کوم خلکو چې کم اخلاص کړی و کم خبره کړې وه کم نیت باندې کړې وه چې یاره دی د څو خپل څه خاوند شي نو ما د هغو هغه پیسې چې کمې دي هغه ما ضایع نه دي بوستلي او نه ضایع تللي دي هغې باندې ما ځان له د یو کنډر دپاره ځمکه اخیستې ده خو په هغې کې څه پیسې ما ورکړي دي زیاتې پیسې پاتې دي او کمې پیسې ما دا کنډر ورکړي دي داسې غریزه غوندې علاقه کې ما ځان له کنډر اخیستی زه په دې کور کې په کرایه پاتې کېږم خو ما وی چې د کومو خلکو پیسې موږ له راکړي دي یا لاس اخلاص یې کړی چې آیا د هغو دا پیسې چې دي یا د هغو هغه کم لاس اخلاص چې دی چې هغه زمانه په یو غلط ځای کې استعمال نشي چې د هغو په داسې ځای کې استعمال شي چې همیشه دپاره د هغو صدقه جاریه شي. ځکه چې زما بچي دي دا به رالویږي د دوی به پکې وخت تېرېږي د دوی به پکې زندګي تېرېږي هغه به همیشه دپاره د دوی صدقه جاریه شوه هغه ځمکه ما اخیستې ده ستاسو کم اخلاص چې و هغه ما په دې کې بند کړی دی او د هغې دغه شوی دی انشاءالله که الله تعالی کړي د هغې نوره قرضه هم الله تعالی د هغې واده به کړي زما هغه به ختمېږي او ما ستاسو چې کوم اخلاص و په هغې باندې ما هغه شی اخیستی ډېره ډېره مهرباني الله تعالی دې تاسو له د خپلو خزانو نه د خپلو شتو نه الله تعالی تاسو له ستاسو حصه وکړي الله تعالی دې تاسو ته د دې ثمره په دنیا باندې وښایي. ها ملګرو څنګه چې ما تاسو ته مخکې هم وویل چې دا پیسې راغلې وې د نن نه تقریبا 2 میاشتې مخکې خو زموږ سره ایریا ډېره زیاته ده د شاملې ویزټونه د دیر میدان سوات وغیره زموږ سره ښکته به درګۍ ایریا باندې ډېره غټه علاقه پرته ده د اخلاص ته ټیم یو څو خادمان دي نو مونږ خو یو وخت هم موقع نه ده ضایع کړې مونږ خو کله هم ټیم نه دی ضایع کړی خو چونکې هغې علاقې ته رسېدل زموږ په هفته کې یو د لرې ځای کې ویزټ وي بیا په لنډو ایریا باندې مونږ ټیم په ټیم ګرځو نو 2 میاشتې بعد چې کله اوس مونږ رالو د خبرې مقصد زما دا دی چې ستاسو پیسې کمیاش وي که 2 بعد وي هر څونه چې لرې ځګې وي کسیلې وي توپان وي ګرمي وي یخني وي هغه پیسې به انشاءالله مونږ په هر حالات چې وي دا به رسوو. بختیار صاحب ستا پیسې په ډېر معذرت سره 2 میاشتې بعد خو را ورسېدې نو انشاءالله تاسو د اخلاص سره کمې مرستې کوئ کومو کورونو لپاره هغه به شاید چې لږ د ټیم یا د ډېرو مصروفیاتو په وجه که لږې لیټ شي د هغې به معذرت غواړو خو په هر حالات چې انشاءالله ستاسو هغه پیسې به رسي او بیا هم که تاسو د دې قاري صاحب سره خپله مرسته کول غواړئ نو د اخلاص ټیم به بیا هم راځي بیا به هم راځي ستاسو هغه رالیږلي امانتونه به راوړي. د خپل ځان ډېر خیال ساتئ ستاسو ژوند ډېر قیمتي دی ځکه چې ستاسو د ژوند سره سره د هغې خلکو خوشحالۍ تړلی شوي زه اکثر تاسو ته یم چې د اخلاص ستوري تاسو د اخلاص هغه ستوري د دې قاري صاحب د سترګې تاسو لیدی شئ دا غړېږي ښه ښایسته سترګې ول الله تعالی ورکړي سترګې غړی هر طرف ته ګوري خو په دې سترګو کې نظر نشته په دې کې لیدل نشته په دې کې کتل نشته دته هېڅ نه ښکاري د دوی شپه او ورځ یو شان په تیارو کې ده داسې خلک به انشاءالله په محنت سره په خپل اخلاص سره او د اخلاص سره په ودرېدو باندې او د اخلاص سره په مینه محبت او دا ټول په شریکه کامیابو او داسې خلکو له به خوشحالۍ ورکو داسې خلکو له به رڼاګانې ورکو. د کیمرمین مراد سره الیاس ساره ورکو اجازت د الله په امان. السلام علیکم ورحمت الله.